حضرت ابو هريره رضی الله عنه بو داسې د صحابو نه پوښتنه کوله وایي هغه کم صحابي دی چې یو مونځ یې هم نه دی کړی بیا هم الله تعالی جنت ورکړي. هغه صحابي حضرت اسیرم رضی الله تعالی عنه دی. دی په اولو وختونو کې د اسلام سخت مخالف و، د اسلام ډېر زیات مخالفت دی خو لیکن کله چې جنګ احد شروع شو، جنګ احد دغه وخت کې الله تعالی اسلام د ده په زړه کې ورداخل کړه او تورې راواخیستله، مسلمانانو سره دی لاړو، د کفارو په مقابله کې دی جنګېدلو. صحابه ډېر زیات په تعجب کې شو چې اسیرم دا خو کافر دی، دا څنګه د مسلمانو له طرف نه کفارو سره جنګېږي. حتی تر دې دی زخمي شولو. کله چې زخمي شول صحابه ورته وفرمیل وایي اسیرمه تاسې نن راغې د مسلمانانو په جماعت کې شریک شولې، آیا تا ته اسلام نه مرغوب شولې که نه تا ته قومي غیرت ته ودرېدو چې ته نن مسلمانانو په صف کې ولاړ یې؟ اسیرم ورته فرمایي چې نه ما په الله باندې او د هغه